کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم د ګیدړ کلي په لاره باندې خسته کلي د دې ځای نوم دی خسته کلي د مولانا محمد شفیق صاحب په دغه سره نن په 400 کې خلکو ته غوړي وړه کپړې اوبه چینی دال نومې وچه سودا چې کومه ده هغه ملاویږي د ډېرو کلو نه پکې واپس پدې شي چې هلته کې خلکه جد جوړ کي تالان شروع کي د صبر نه کار وانخلي زما دې خلکو ته خواست دی چې د الله په یو امتحان کې موږ راګیر یو نو د صبر نه کار واخلئ په یو پیکټ باندې دوی نن ډزې کړي په بعض ځینو کې ښه په یو پیکټ باندې په یو جانګي باندې د خلکو نه ګریوانونه شلېدلي دي دا خلک څومره په ادب ناست دي وګورئ دا ورته دوی ویله دا ټول په ادب ناست دي یو سړی به راپاسي وابلي د دې خلکو زړه یې چوګټه دوی به وله نور هم روړي او که نه د دوی زړه یې خفه که نو مجال شته خو بیا په دې لار راشي بس الله په خو نیتونو نه قادر دی هغوی خو خپله فیصله وکړه هغوی خو جګړو له نه روړي دا څیزه هغوی خو امن له روړي مینې له روړي نو چې دوی په جګړه جوړوي د دوی څه کار دی نو دا مې تاسو ته یو پیغام دی خپله پېژنګلو که چې یو څه به وایه السلام علیکم ورحمت الله علف خان صاحب خو ستاسو ډېره مننه چې په دې سخت او تنګدس وخت کې مونږ له ټایم راکړو او بیا جی عرض دا دی چې الحمدلله څنګه په ټول پاکستان کې تحریک لبیک پاکستان د طرف نه چې کوم دی امدادونه شروع دي دغه شان د زمون چې کوم د کې پی کې جناب علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب دی د هغې په نگرانۍ کې چې کوم دی موږ راغلي یو دلته کې او په ټوله 400 کې او همدارنګې په سوات کې او په نوشهره کې ځای په ځای باندې الحمدلله موږ دا درې مورد چې لګیا یو قسم چې کوم دی د فوډ او یا د سامان وغیره په صورت کې موږ د تقسیم چې کوم دی د سامان دا شروع کړی دی اوس په دې سلسله کې کم دا کلی چې کوم دی دې ته موږ رالو پرون موږ په شی او په دغه علاقو کې تقسیم کړی دی او الحمدلله دا سوین الله خان صاحب تقریبا 15 شپږ کې دي او اوس هم الحمدلله جابا شریف کې ټریلې ولاړې د خالقي کې په موجوده وخت کې او دین هم ګنټه نیمه مخکې موږ چې کوم دی هغه د چینی طرف د ترناب وغیره د طرفونه وکړل او په ښه طریقې سره ستاسو سوشل میډیا ملګري مو سره محمود جان صاحب دي او هغې تقسیم شول انشاءالله اوس موږ لګیا یو انشاءالله ماښامه پورې به نور کسان هم راځي او سهاره پورې هم چې تر څو موږ دا ټولې ټریلې او موږ سره الحمدلله هلته کمرې ډکې د راشن او هر قسم سامان په دې کې دی چې دا مو خالي کړی نه وي انشاءالله سیلاب د بدرونو سره به موږ شانه بشانه ولاړ یو دا په څه طریقه ورکوي طریقه خدا راځي تاسو کتل صرف دا یو ځای دی داسې چې موږ دلته سروې موږ نه ده کړې ځکه دلته هنګامي صورتحال کې موږ رالو او هر ځای کې موږ سروې کړې ده او لیسټونه مو برابر کړي د سوونو کسانو او هغې نام ولدیت سره سره چې کوم دی موږ کارډ نمبر هم لیکلی ده انشاءالله یوازې دا ټیم نه تاسو ته خان صاحب پته چې موږ د سیلاب نه علاوه هم چې کوم دی د راشن د تقسیم ډېر وافر مقدار کې د امیني صاحب په لاس باندې دغه حاجي محمد امین رحمت الله علیه د مزار شریف نه تقسیم کیږي انشاءالله دا لیسټونه موږ سره پاخه به پراته وي څنګه چې اوس تاسو به وینئ ډېر په منظم انداز کې تاسو مخکې خبره وکړه چې خلکو ور باندې یو بل ته ګریوان ته لاس واچو یا فایرنګ په یو بل باندې وکړي انشاءالله دلته به څوک یو بل ته سخت خبره هم نه کوي زموږ انتظام به وګورئ انشاءالله تاسو هم ته متاثره شئ او الحمدلله موږ بلد یو زموږ کار د دې شي سره دی او انشاءالله په ښایسته طریقې سره به دې وروڼو ته چې کوم دی د دې جذبات د دې عزت او خیال به هم ساتلی کېږي او انشاءالله خپل حق به ورته په خپل کور باندې ملاویږي ډېره زیاته مننه کتونکو دا ټک نه چې کوم خلک راغلي دي او هغوی دا سره غونډ کړي دي خو په دې موقع زه د 400 د پولیس ډېره ستاینه کومه چې دا ټولې ذموارۍ د 400 په پولیس باندې دي انتظامیه بالکل غیبه شوې ده چې څونه سامانونه راځي خو د دوی تعاون نو په دې جد کې او په دې تالان کې بچایي او بوجۍ هم چاله نه ورکړي ځکه چې دلته به دا خلک ځان له سرونه ماتوي چې کم حقدار دی هغه پاتې غیر متعلقه خلک پکې راننوتي کتونکو دا وګورئ جي دا دوی خپلې کپړې چې کم دی دا دغه کړي دي راټولې کړي دي اغستې دي نوې دي دا غوړي دي دا اوبه دي دا بورې وړې دي دا دال دي دا د کچن سودا ده د خیر نه او دغه تنبانو نه او دغه نه بچ کړي چې ځان له پخپله پخی د دې خلکو دا ګیله وه چې روجو موږ ستړي کړو روجې هم ډېرې خوړلې نو دوی ول په هنګامي صورت حالو کې چې کوم دی دا یو ډېر لوی پیکج روړی دی دا صرف دې کلي ته چې راغلي دا څومره خلک چې دلته کې دي نو دومره خلک بهر هم دي خو زیات نه راولي دا ګاډي لا تشېږي باقاعده تاسو وینئ چې هغه سوزکي د غوړو هم ډک دي د وړو هم ډک دي او الله دې ورله د دې اجر ورکړي چې زموږ د دې سیلاب ځپلو څوک هم خیال ساتي موږ 400 وال یو زما 400 ته او دې ضلع ته چې څوک هم سر وړي نو موږ یې ستاینه کوو خو مولانا محمد شفیق امیني صاحب ما سره رابطه کړې وه چې کومې علاقې متاثره دي ما ته وښایه چې هلته کې لاړ شم ما ورته ډېرې علاقې ښودلې دي هغې علاقو ته هم چې کوم دی انشاءالله
همدغه پوټ پیکج چې کوم دی هغه ځي دا نه چې هغوی وایي چې موږ ته رونه رسېده هلته کې هم ځي خو نن ورځ کې دوی ډېر زیات کار وکړو ډېر زیاتو علاقو ته ورسېده ما دوی په ډاګي غلام قادر کې ولیدل او ما په نورو نورو علاقو کې وکتل دا وګوره جي دا پکې چې کوم دی نو دا پکې لوبیا ده دا پکې چې کوم دی نو چاولې دي لوبیا چاولې دي پکې دا وګوره جي دا ټول هر څه چې کوم دی روان دي دا موږ تاسو سره شریکو او موږ ولا داد ورکو او سلبځایي یې کوو خو زه یو ځای ته ځم په دې مقصد ځم چې دغې خلکو زموږ 400 والو کوم خدمت وکړو نو چې موږ هم خدمت وکړو او یاد یې وساتو د یادګیرانۍ لپاره چې په داسې وخت کې زموږ څوک په کار راځي زموږ خلکو له څوک څه ورکوي د حکومت نه دوی رامخکې شو د ضلعي انتظامي نه دوی رامخکې شو او دې خلکو ته ډېر انتخابي ضرورت و چونکې ما له اواز ملګرتیا نه راکوي سهار زه 7 بجې راوتلی یم مختلف خلکو له داد هم ورکو خپل رپورټینګ هم کوو هغه علاقې هم ورته ښایو چې کمې علاقې متاثره دي هغې ته انتظامیه نه ده رسېدلې خو زما خلکو ته یو التجا ده چې د صبر نه کار واخلئ خلکو له عزت ورکې خو د دې خلکو زړونه مو ګټل نو دوی به ورته بار بار راځي او بار بار ورته دا سامانونه راوړي دې کې بړستنې شته کمبل شته دې کې نومې څیز چې کوم دی نو دوی راوړی دی نومې څیز نو زمونږ یې مننه کوو خوشحاله